حضرت آدم علیہ السلام چې کله رب العالمین پیدا کړ، د هغه د شانې د هغه دا بچي راویستل، د سرو میږو په اندازه واړه واړه مخامخ یې ورته ودرول. آدم علیہ السلام دا اللہ نے تپوس کی، اللہ من هؤلاء دا سوک دی ربا؟ اللہ فرمائل دا ستا بچی دی، ستا اولاد تر قیامت پوری چکم پیدا کی گی. دا سے نخی پاک اللہ مقرر کرے وچ آدم علیہ السلام پہ جنگلو اکڑا چی دا خکول دے، دا بدرنگ دے، دا روغ دے، دا رنزور دے. نو اولاد تی تسڑی باز رنزوری نو دا پلار پہ خپکیگی. نو آدم علیہ السلام لکی خپشو چی اللہ دا بازی پکی رنزوران دی، بازی گوڑیان شلیان دی، بازی خشتہ ندی، خکولی ندی، بدرنگ دی. دا ولی وی رب حلا سویت بین عبادک، اللہ تا دا خپل بندگان دی یو شان ولی نه پیدا کول. دا سی نوی چی زما دا بچی دی یو شان ولی نه پیدا کول، که زما بچی دی خستا بندگان دی. نو اللہ دا خپل بندگان دی یو شان ولی نه پیدا کول، چی ټول روغ وی، ټول خشته وی، اس عیب پکی نوی. اللہ یو ډیر خشته جواب ورکی، وی دا دیر پارا چی دی زما دا نعمت شکر ادا کی. کټول یو شان وی چروزی نو چاته دا خو چې شپرا چی نو خلکو ته دروز قدر معلوم شي کنه، چې تیاره نه وي د رڼا قدر بچا سره د کم دی. یا چې سړی بیمار شي نو د روغ صحت قدر ورشي، که بیماری نه وي چا سره د روغ صحت قدر به کم دی. دا خو چې مرګ راځي د جون قدر شتا، که مرګ نه وي د جون قدر به کم دی. نو دې د پاره مې دا فرقونه پیدا کړي دي چې دی زما د نعمت قدر کی شکریا ادا کی. کم سړی چې هغه په یوه سترګه ړوند دی، که هغه د دواړو سترګو نابینا ته وګوري نو دی به وایي زه شکر دی، یوه خو سترګه مې معذوره ده خو شکر دی چې په دواړو ړوند نه یم. که دواړه مې معذوره وي بیا به مې څه کوم. او چې کم په دواړو معذوره دی ابا وی چی یرا سترگی خو می نشتا، شکر دی خپی لاس می روغ دی او دسماتی زیل خو پخپلت لیشم، پرتغاق زان لپخپلت تړلیشم، د بل د متازه د بیجابین خو اللہ خلاصی مکه لاسونه می شل بی سبا می کون. ارچا کی رب العالمین رونو دا سی یو نعمت خود دی که د ځان نه لاندې ته وګوري د الله د نعمت قدر به وکړي، او که د ځان نه پورته ته څوک ګوري نو دنیا کې هیڅ بم بیا شکریا ادا نه کړي. ځان نه برته به نه ګوري، خواهشات په یو ځای ودرېږي نه. هر څومره چې سړي ته نعمتونه راشي د ځان نه برته چې ګوري نو هغې پسې ارمان به کوي، چې د هغې نه برته ګوري هغې پسې ارمان به کوي. که د الله د نعمت قدر ته ګورې لاندې ګوره، ځان نه لاندې ته وګوره چې تا کې یو نعمت شته او دا بل سره نشته، نو ته به د الله د نعمت شکریا ادا کړې. او بیا موږ له چې الله کوم عظیم نعمت راکړی د ایمان غوندې، وایه دا د کافرو شته نشته، دا څومره لوی نعمت. او بیا د یو عظیم پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان مونږ جوړ کړو. د مسلمان ملک کې پیدا یو، مسلمان مور او پلار نه پیدا یو، مسلمان وطن کې پیدا یو، که مونږ امریکا کې پیدا وی، جاپان کې پیدا وی، پا روس کې پیدا وی، نو مونږ به مالدارو، شکلونه به مخشتو، خو چا به خدای نه منه، چا به بت ته سجدې کولې، چا به گوتم بت ته سجده کوله، چا به عیسی علیہ السلام ته د الله زوی وی. نو د مسلمان وطن کې او مسلمان مور او پلار نه او مسلمان قوم کې الله پیدا کړو، نو الله کلمه را نصیب کړه، قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. اللہ وی زما غٹ احسان قبول کیا چې د ایمان دا نعمت بستا په داړه کې چولې دي، پام کوئ په مې احسان راوانه لوي. نو دا فرقونه مې ځکه پکې جوړ کړل چې زما د نعمت قدر وکړي، شکریا ادا کړي. چې آدم علیہ السلام وکتل دی بچو ته
نو د چا د تندو نه پکې ډېرې اوچتې رڼاګانې او شغلې ختې. الله دا پکې څوک دي؟ وی دا ستا په امت کې انبیا دي، پیغمبران د هدایت رڼاګانې دي. وی د یو کس د تندي نه ډېره اوچته شغله او رڼا خطا. وی دا څوک دی؟ وی دا ستا یو نوسی دی، داود علیه السلام یې نوم دی. الله عمر دې څومره ورکړی دی؟ وی 80 کاله. نو حضرت آدم علیہ السلام تا اللہ خپل عمر خولو چستا بزر کال عمری دو چه اغا خپل عمر تاو قتل چه زما خو زر کال دی او دا داود علیہ السلام دا عمر واردل چه رده خو 80 کال دی نو چه تا 80 و چه تا زر او تا ریر لکس کارش اللہ دل خود ریر لگ عمر مقرر کرده دی وی گورا دے که بخبر نکو دا زما فیصلی دی د عمر لګواله او ډیرواله یو الله سره دی باز هیڅ څوک په خبر ندی چاتم النوی او نه په څوک خبر کړی دی نه په فرشتي خبر دی او نه په انسانان خبر دی یو الله او کدا الله سره بندگان وخی او هغه په کوی کړی په فرشتو کې هغه علم هم الله سره دی بل چاته پته نه دی صرف بعض فرشتے پہ خبرئی کم چې د مور ګیډه کې معشوم پیدا کیږي ا فرشتہ ته تپوس کوي حدیث کې راځي الله دا به نیک بختی کې بدبخت وي ډوډۍ به څومره خوري عمر به سو نه الله وته وي د مور ګیډه کې لا پروت دی لا روح پکې واچول شو ا مور ګیډه کې پروت دی دونه به ډوډۍ خوري دومره به ګرځي دونه به عمري او دا به نیک بخت او بدبختی وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا هغه ولي کی په غاړه کې ورته ورواچي یا لوح محفوظ کې کا الله د عمر لیکل دی او کم فرشته الته موجود دی او غوی دا لیکل کوي هغه ته به پته خو رازداری د رازداری انسان ته پته نه لګي انسان نه خبر ما ته پته نه لګي تا ته پته نه لګي چې د فلان کې څونه عمر دی او فلان کې به کله مري یو الله ته پته ده نو وی دې کې به خبرې نه کو الله عمر ډېر کم دی وی بس دا ما فیصله کړې ده الله درخواست وکم لږ ولا زیات کې وی نه دا قصې به نه کوم نه زیاتېږي وی ښه که زه د خپل عمر نه لږ ورکم انت وذاک دا استوره د فیصله اوس تا به ګورې کمیږي ځکه عمرونه ما تقسیم کړي دي لکه یو سړی 1000 روپۍ په خلکو تقسیم کړي چې دا 1000 روپۍ په دې خلکو تقسیم کړه یو له 100 ورکړي بل له 50 ورکړي نو که دا 100 والا وي چې دا 50 والا سره خو لږي دی ورګه در د خپلو نه ورکوم نو ابه ورکړي خو هغه زر نه زیاتې کېږي هغه مغه دي که هغه یو له 100 په ځای هغه ټولې ورکړي بل بل ورکړي بل ورکړي نو خپل منځ کې ته بدلي به وشي خو چې کومې 1000 روپۍ تقسیم والا ورکړي دی هغه پې نه زیاتې کېږي هغه مغه دي الله چې د عمرونو کم تقسیم کړی دی هغه مغه دي هغې کې زیاتې کمې نه کېږي که ته ورکې ورکه خو ستا به کمیږي وی خرب دی زده من عمري 40 سنه زما د عمر نه 40 ورته ورکړه ما ورته وبخښه 40 خوله لري خو هغه ته خپل ډېر ښکاري چې زر کالی زه یاره 40 پکې جونګه غوندې دا به دله ورته ډېر خشته بچې ډېره ښه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله آدم علیه السلام دنیا ته راکوز شو د عمر سلسله شروع شوه او گړی روانه شوه نو عمر خو پښتانه وي لکه د باد تېرېږي واقعي سړی سوچو کې خپل مخکې جون ماشوموالي رایات کا نو تا ته به ډېر نږدې ښکاري د بالغوالي جون د رایات کا ډېر نږدې به درته ښکاري د کویدن او د واده هغه ټیم د رایات کا نو ته به یې ګنې پرون در څه کوي داسې ده که نه هیڅ پته سړي ته نه لري یو وخت کې مونږ ماشومانو او په دې ځمکه به هم خړپوسې کولې تختې به را سره لاس کې وه او سکول ته بتلو سپاره به لاس کې وه جومات ته بتلو هلکه دا داسې ولکه چې پرونی څومره زر په تیزۍ د عمر روان دی او مونږ سوچ کې بالکل نه یو یو سکنډ قیمتي دی مونږ پې سوچ ونه کوو یو منټ قیمتي دی مونږ پې سوچ ونه کوو او زمونږ مشران بزرگان صحابه کرام یو منټ پسې بیا جاړوي اوهو بغیر ذکر نه مونږ نه دا ټیم لاړ بغیر دعوت و تبلیغ نه مونږ نه دا ټیم لاړ
بغیر د جهاد نه موږ نه دا ټیم لاړ، بغیر د مانځه نه دا ټیم لاړ، بغیر د روژې نه دا وخت لاړ، دا څه وشو؟ مفتو کې لاړ. هېڅ د دین په ښه موږ دا ټیم را نه وسته. دا زمونږ ناسوچي ده، بې سوچي ده، بې فکري ده، غفلت دی زمونږ. الله دې موږ د غفلت د ژوند نه وساتي. نو آدم علیه السلام به دا خپل عمر شمیره، 40 کاله چې کم زر شو نو ملک الموت ورته راغی. ساټین پوره ملک الموت یو څیز دی، پیغمبر سره لږه مشوره کوي، دا د هغې عزت دی. د مشورې دا مطلب نه چې ګر پیغمبر ډېر عمر غواړي نو ډېری ورته، نه نه نه، هغه ټکي داسې وایي پیغمبر ته چې هغه هغې کې هغه کش نه شي کولی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې کله ملک الموت راته د حضرت جبریل علیه السلام ورسره دی او ملک الموت راغی، نبی علیه السلام ته عرض کوي چې دا یو فرشته د اسمان نه راکوزه شوه، دې نه مخکې نه ده راغلی، اجازت غواړي. جلال الدین سیوطي د خصائص کبرا کې لیکلي ډېره ښه چې داخل شو، وی چې صاحب دې خبره کول غواړي وایه، وی زه الله را لېږلی که دنیا کې ژوند هم خوښي او که د الله ملاقات. خو دې کې پیغمبر څه ویلي چې د الله ملاقات مې نه دی خوښ. ټکي داسې دی چې هغې کې دنیا ژوند باندې څوک څه کوي، متیاز هم پرې نه کوي د الله د ملاقات په مقابله کې. چې د الله ملاقات یو سړی د رب ملاقات لذي په دنیا څوک څه کوي. خو الله دې مو د خپل ذات سره رښتونه او خشته ملاقات نصیب کړي. غټه خبره دا ده. نو د الله ملاقات ته وخت کې د دنیا ژوند دی خوښ دی. بس دې کې اوس پیغمبر ویلی شي دنیا ژوند نه خوښ. حضرت نبی علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام ته داسې وکتل د مشورې په اندازه. ملګری دی داسې مشورې په شکل خبره یې ونه کړله. جبریل علیہ السلام خو پوه شو چې ما نه مشوره غواړي. وی صاحب الله دله اختیار درکړ د دې فرشتې په خولو، باقي الله ستا ملاقات ته ډېر شوق کوي. ګوره خبره نورم مزېداره شوه، نورم ترسکونه شوه چې د الله ملاقات دی او بیا الله ملاقات ته شوق کوي. وی امضل امریکا کار د جاری کول، الله ملاقات ته ځم او بیا شوق کوم دی راته امضل امریکا کار د جاری کول. څوک دومره الفاظ د خولې مبارکې نه وتل اللهم الرفیق الاعلی. خدای بس زه هغه بهتر دوستانه او بهتر رفاقت غواړم. بس عایشه بی بی فرمایي وی پوه شومه چې اختیار ورته میلاو شو. بخاري شریف کې راځي مونږ یې غوره نه کړو، الله یې غوره کړو. دنیا یې غوره نه کړه، الله یې غوره کړو. نو پیغمبر سره لږه غوندې مشوره کېږي، خو د هغه مشورې دا مقصد نه چې دې به وایي دنیا مې خوښه د الله په مقابل، دا د هغې یو عزت دی بس. نو حضرت آدم علیه السلام نه ملک الموت راغی وی چې دغسې مسله ده. نو الله بې زما خو لا ټیم شته څومره 40 کاله. ویل تا داود علیه السلام له نو ورکړې؟ وی نه ما خو نه دی ورکړی. نسیه و جحد حدیث کې راځي، یېري و ځکه انکار وکړ. د هغې د دنیا د عالم داسې مثال دی لکه سړی خوب وویني، چاته خوب یادي چا نه یېر شي، چاته نیم یادي نیم ته یېر شي، یېري و یېر. نو ځکه انکار وکړه. نو رسول الله مبارک فرمایي اولاد باندې خبره یېرېږي او انکار کوي. هغه 40 کم چې 40 کاله کم حضرت داود علیه السلام ته ورکړي دي، په هغه 40 کم ته سال لاړه، یو سکند انتظار ورنه کړی. نو ما خبر هم دې پورې کوله رونو عمرونه بس تقسیم دي. چاله چې کم وخت مقدر دی او مقرر دی په هغې به دې ساخېږي. اذا جاء اجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. نه یو سکند مخکې والی شته او نه یو سکند وروسته والی شته، دا نیټه مقرره. البت که ظلم وشي یو انسان سره چا ظلم وکړه هغه نه به الله تپوس کوي. سړی په خپله نیټه مري، خو ده په خپل ګمان کې خدا سوچ راغی چې زه ولم قاتل چې څوک وژني، ټوپک راوالي او بل سړي ډس کوي، نو په خپله نیټه مري. خو د دې قاتل څه سوچ دی؟ ده سوچ دی چې زه وژنم، که زه ټوپک نه رالم دی نه مري، دا هغه دا سوچ دی. او که ما راواغېږ دی مري، دا رادس نو دی الله په دین ما سره ځان برابر مرکوزه راوکړم که
جون خو زه قطع کوم ځان سره ما سره ځان برابر کړ ما سره ځان دې شریک کړ دې وجې نه فرمایي من قتل مؤمنا متعمدا چې قصدن مسلمان مړ کی فجزاؤه جهنم او دون جهنم چې خالدن قرآن شریف کې الله فرمایي هغې نه ختمېدو والا زندگی الله ته پته ده نو مړ سړی په خپله نیټه مري خو د قاتل سوچ دی چې دا زه وژنم وجون کې الله وي هغه سوچ دی چې دا جون ولا ما ختم کړ جون ختمون کې الله وي دا سوچ دی چې دا دنیا نه بلې دنیا ته زه لیږم ځکه خدای دست کوي که نه حالانکې دا څوک کوي الله په نیټه مري خو دې په خپل سوچ الله را نیسي نور نیټه نه بدلېږي اینما تکونو یدرککم الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام چې کم الله د لخکر فرشتو مشر کړی دی او د چا په لاس باندې الله روحونه وباسي هغه ته پته نه لګي یو دلته نبی علیہ السلام مبارک تپوس وکړو وی چې ته څه وباسې تا ته پته لګي چې پلان کې به کله مړه وي نه ما ته پته نه او طاقت یې څونه حضور پاک مبارک یو ځل تپوس کړي ته چې ډېرو خلکو نه څه وباسې څنګه وباسې وی ما سره خو بلا فرشتي چا پسې یو لیږم چا پسې بل یو نظام روان دی ټول کارونه خو بادشاه نه کوي چاته یو کار او چاته بل کار او چاته بل کار نو چا پسې یو لیږم چا پسې بل لیږم وی طاقت الله دومره راکړی دی که زه په اووم اسمان کې کښېنم او دا خپلې دوه ګوتې د دې ټول مخلوق جاندار مخلوق ته ور مخامخ کړ جاندار څونه دی بوټو کې او په دا مرغۍ او دا څه وی انسانان او ورپسې دا په دریاب کې کبان او دا بوټیم جاندار دي او دا دوه ګوتې ورته ور مخامخ کړم نو په یو سیکنډ کې د ټولو نه په یو وخت سره راښکېږي دو الله طاقت ورکړی دی وی ما ته پته نه لګي وی بیا ساس څنګه وباسې وی لږ ساعت مخکې الله اطلاع راکړي چې ورشه فلانکې به فلانکي ځای کې یا ناست وي یا به ولاړي یا به ملا ساعت راوړي سبب ولا الله جوړ کړو ساګا انتظار هغه ته پته د مرګ علم یو رب العالمین بل چا سره نشته یو الله په خبردار او فرمایي اینما تکونو کوم ځای کې چې یو ځل ما یو رساله کتله یو سړي یو مضمون لیکلی دا سیاراتو ته او دغه ته سپومۍ ته او دا خلابات چې خېږي مریخ ته وی د دې غټ غرض په دې کې دا دی که داسې ابوهوا مونږ پیدا کړو چې مرګ نه پرې بچ شو مدا قمقل که غرض یې دی قمقل دی ولې قرآن مخکې وی ولو کنتم فی بروج مشیده پخوا باید دې سیاراتو ته بروج وی اوس هم ته بروج وی که تاسو په غټو غټو قلاګانو کې او په غټو غټو بروجو کې او سیاراتو کې ولې نه یې مرګ نه نشئ بچ کېدی نو یو آیات باندې ستا فیصله ختمه ده دا اربونه ډالر ولې لګي که نور څه مقاصدي نو بله خبره ده خو که دې لځې نو دا فیصله خبره ده حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه د دې آیات لاندې لیکي مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه معرف القرآن کې نقل کړی یو ښځې ماشومه شوه نو یو غلام ورسره مرئي پخوا خو دا غلامانو امرئي ته یې ویې لاړ شه اور راله چې تره پیدا کړه ځکه د ولادت په وخت کې د انسان ګرموالی دا پکاري وی ورشه ما له اور پیدا کړه نو دا غلام شپه ده بار راووت چې څنګه بار راووت نو یو غیبي سړی وله مخې له ورغی نو هغه غیبي سړی دی غلام ته وی ویله دې ښځې څو شو وی لورې شوه وی خدا به سلو خلقو سره بدعملي کوي زنا به کوي سلو سړو سره او بیا به مرد د جولاګي نه دا غلام یې لکه سوچ کوي چې دومره پلیته جینۍ ده او پیدا شوه او سل بدعملی دا جینۍ کوي راشه بد بېغمه کا دا هغه اور تکل یې پرېښود او چاړه ته یې ګوتې کړې ورغرې واله هغه ماشوم یې په دا خېټه وواله چې کومه پیدا شوې دا پروټینۍ ماشومه په دې خېټه یې وواله وینه ترې روانه شوه دی وتښتېد دا هغې ماشومې خو مور علاج وکړ الله جوړه کړه دا مونږ پښتانه وایي که نه وایي چې سر ولا تیږې لاندې که خو چې الله ولا فیصله نه کړې ته یې نشي وژلی دا چې ده که نه هغه ماشومې خو مور علاج وکړ او رب العالمین هغه ماشومه جوړه کړه خو ټیک شوه او دا سړی وتښتېد دې لاړ چې ته دشت او صحرا او بیابان ته ځکه چې ماشومه مې مړه کړه پټېنۍ وتښتېد دې څنګه لاړ هلته ځان له خپله مزدوري او تجارت وغیره شروع کړ د له خدای ډېر مال ډېر زیات مالدار
ډېر لوی دولت یې وګټل. دومره مالدار شو، غلامان او خادمان او هغه زمانه کې اوخان وغیره چې کوم مالونه او دولتونه راشه لکه د خپل وطن ته لاړ شه چې کوم کلي نه راتښتېدلې او تا څوک څه پېژني. نو خو بلا کلونه تېر شو چې زه هلته ویم ما څوک څه پېژني. راشه هغه خپل کلي ته راغی، د خپل کلي ته دې زوړ کلي ته ځان له ښه مزېداره بنګله جوړه کړه، ځمکې واخېستې، تجارتي منډۍ وغیره د دنیا سامان شو. ښځه یې لا نشته واده نه دی کړی. غلامان دي، مریان ویندې دي. یو بوډۍ ښځې ته وایي یاره داسې جینۍ راله وګوره چې د هغې نه په دې ټول کلي کې ښشته جینۍ بلې نه یاره یو جینۍ خو شته، ډېره زیاته خوبصورته ده او ډېر لوی امیران او بادشاهان یې خپلو بچو ته په نکاح غواړي، خو لا فیصله نه ده شوې. نو که دې خوښی ته مالدارې او ډېره زیاته خوبصورته ده او په دې ټول کلي کې د هغې د ښشتوالي د حسن شهرت دی، جینۍ درته ولې ونه کړه؟ ډېره ښه یو نظر خو به ګور ډېره ښه ده. خیر هغه نکاح مو شو، واده مو شو. چې واده شو دا جینۍ را دې سړي ته تپوس کوي چې ته خو مالدار یې، زه درته په نکاح شو. خو دا تپوس ته نه کوم، لا اول دا تپوس کوم چې خوښه دې م شوم که نه. یاره وي بس نورې خبرې پرېږده، خو زما زړه کې چې څومره ستا محبت او مینه پیدا شوه نو دومره مې بل هېڅ چا سره نشته دی. ښه زمام خوښې، زمام د سره ډېره مینه ده. دویم تپوس ته نه دا کوم چې ته د بار نه راغلی زمونږ د یو کلي ته او دلته یې بلا بنګلې منګلې مو واخېستې او ځمکې او جیدادونه دې مو واخېستل، مال دولت ته یې بېل کړ. ته یې څوک؟ اوس خو مې خاوند دی، الله ته ووایه د کوم ځای نه راغلې؟ خپل شجره نسب څه خو راته وښایه، زه خو د دې کلي م ته د کوم ځای؟ وی ښځې هلته ته وویل وی زه م د دې کلي، ته د دې کلي د کوم ځای؟ وی دقسې قصه یې ورته وکړه. یو ښځې سره غلام وم او د هغې ماشومه پیدا شوه، زه هغې اور پسې ولېږلم او بار یو سړی مخې له راغی. ما ته وی چې د دې ښځې څو شو؟ مې چې جینۍ شوه، وی چې سلو سړو سره به دا بدعملي کوي او بیا به د جولاګي نه مرګي. بس ورلم هغه جینۍ مې په خېټه وواله چې ودرېږه یو جهاد وکړه. دا به پلیتیږي او پلیتي به کې راشه مړی کا او هغه تښتېدلې مو بیا مزدوري او قصې پېښې مې وکړه. خدای دا دونه دولت او مال دا وی ښه وی هغه جینۍ خو زه یم. هغه ښځه ورته وی ته څنګه؟ وی ها زما دا خېټه وګوره چې په چاړه دیوالې ما ته مور قصه کړې چې دغه ته پیدا شوی غلام مې ولېږه اور لو پته یې مله وکړو خېټه یې دله وشله تښتېدلې هغه زه مور راته را قصه کړې. وی ښه زه اوس هر څه چې دي اوس خو مېړه ته پروت یې پرېږدم خو دی نه جدا کوم دی نه طلاق نه در خو دا تپوس ته نه کومه چې ما ته یو هغه غیبي سړي ویلي چې دا به سلو سړو سره به وی سړي نورې خبرې پرېږده خو واده په واده ده چې یو بل سره به یو بلکل وی همدقه چې تا ته غیبي سړي څه ویلي همدقسې خبره ټیک ده ته مې یو د پاسه سلمې سلو سره مې غلطي کړې ده ګناه کړې ده او تا سره مې بس نکاح وشوه هغه هم رښتیا شو وی ښه اوس به داسې کوو چې تا ته هغه سړي غیبي څه ویلي ما ته یې وی چې د جولاګي نه به مرګي نو ښه خشته بنګله دله داسې جوړوم چې هغې کې پوټې سوړم نه چې د جولاګې پکې رادننه نه دا مفتی شفیع سے معرف القرآن دویم جلد کې لیکلي دي صورت نساء کې دا آیت راځي بنګله ولا ښه اعلی قیمتي هغې نه خشته جوړه کړه او نوکران یې دې دپاره مقرر کړل چې تاسو به روزانه سهار او ماښام د دې بنګلې صفۍ کوئ جولاګي چې نیسئ ټک ورکوئ وجنئ او خځې به چې جولاګي ولیده او بیا خندلی دې نه به د ما مرګي دا ما وجلی یو ځل خاوند او دا ښځه په یو کټ کې ملاستي پراته دي جولاګې په دیوال د پاسه ای سړیا وي ته څه وایې چې د دې له لاسه به زما مرګي یو ما ته هغه غیبي سړی وي ورېږه وي چې په خپل لاس یې مړ کړه چې ورپاسې د هغه دیوال ته جولاګي دی ټس ورکړ لاندې را پرېوته چې را پرېوت دې پې خپره اخته دې بعضې جولاګي تاسو خیال کړئ داسې غټه غوندې دا لنډې غټې ډبلې دا ټول د زهرو نه ډی چې څنګه را پرېوته او دې پې خپه کېښوده هغه زهر یې نوک ته لاړل نوک یې چې ته معمولي زخمي و هغه د هغې نه د خپې د کینسر بیماره شوم د هغې نه مړه شوه دا ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلي دي معرف القرآن کې مفتی شفیع صاحب ته نقل کوي اینما تکونو یدرککم الموت
مرګ نشي بچ کېدی هر ځای کې چې د الله د کتاب فیصله ده ولو کنتم فی بروج مشیده نه د بلډینګ بچ کولی شي او نه د بنګله بچ کولی شي او نه د سیاره بچ کولی شي او نه د څه ورته وایي بلټ پروف دی که څه شی دی ګاډی بچ کولی شي خو چې یاره وخت دې مقرر شو که دې مقرر نی نو سر د کاڼي لاندې او د غر لاندې کم د نه څوک ستا نشي دنیا کې چې څومره ټیم د چا دی هغه ټیم به پوره کوي بیا به آخرت ته سفر کوي خو چې مرګ راځي څنګه چل بی زنقدن ورته مونږ وایو عربی کې ورته نزعه وایي نبی علیہ السلام فرمایي دوه قسم انسانان یو نیک عمل دی او یو بد عمل دی د نیک عمل نه چې سوځي نو دا فرشتې ورته راښکاره شي او دا د ستورو په شکل د تخکاری ناګهاني نه راځي چې په د هیبت راشي د ستورو په شکل یې دی ویني نو دې په دې کټ کې پروت دی وي دا خو ستوري دي پړقار او چراغان دې ورو را نږدې کېږي را نږدې کېږي را نږدې کېږي چې را نږدې کېږي هغې نه شکلونه جوړ دا خو څوک شکلونه والا دي دله دې خواله راشي چې دې خواله راشي به دې پې پوه شي دا فرشتې نوراني مخلوق چې کم پکې د صاف فرشته د هغه ورته کېږي او نبی علیہ السلام مبارک فرمایي د دقه ځای نه دته الله جنت ته موښی دوزخ هم وښی هر انسان له الله جنت کوم ځای پیدا کړی دی او په دوزخ کې خو چې څوک جنت ته لاړ د هغه د دوزخ ځای الله بل کافر له ورکړي او چې څوک دوزخ ته لاړ د هغه د جنت ځای الله بل مسلمان له ورکړي هغه ځای ورته وښي هغه ستا دا ځای د نه بند دینه خدای خلاص کړي او بیا ورته الله جنت وښي وایي چې اوس د نه سوځي که نه هغه جنت ته ور روان نو دې خوشحاله شي نو چې سړی خوشحاله نو په معمولي تکلیف سړی بیا نه پوهېږي نو هغه فرشته ته هغه روح راوالي یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضیه مرضیه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ساتې والی او هغه ساتې په داسې اسانتیا وځي چې لکه د مشک نه یو څاڅکي اوبه دي نو مشک پې نه سوري کېږي او مشک ته پې نه څه تکلیف رسېږي دقسې را ساتې راوباسي او چې څنګه یې راوباسي نو نورې فرشتې وي د ده ډیوټي ختمه شوه دې نورو فرشتو له ورکړي ملک الموت ډیوټي ختمه هغې وله د جنت نه یو خشته کفن راوړي لکه وجود یې دلته په ټوکړې په کفن کې بندېږي هغې له جنت نه وله د ریخم والا کفن راوړي هغه روح په هغې کې ونغاړي او دا بره رواني بره علیین صدر دفتر کې د دې اندراج کوي هلته وړي نو نبی علیہ السلام مبارک فرمایو په دې لاره چې څونه فرشتې دي په فضا کې په دې اسمانونو کې په هغې خوشبویۍ د دې روح لګي نو هغې ورته دعاګانې کوي خو پوهېږي چې دا د روح خوشبویي ده ای فلانکي د فلانکي زویه په ښکلي نوم یې یادوي الله دې دله جنتونه درکړي نن ستا د برکت نه په موږ څونه ښکلې خوشبویي ولګېده نو بره علیین هلته اندراج نو بیا که شهید دی یا نیک سړی دی نو فردوس جنت ته لاړ شي کنی په نورو جنتونو کې خو د خپل بدن سره چې دا بدن یې په دا خاورو کې پروت دی یو تعلق شته او کدی بدعمله دی نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې دا فرشتې ولا راشي په ډېر لوی هیبت باندې الله دې مساعد هغه فرشته لیدل دونه خطرناکه ده چې حضرت ابراهیم علیه السلام یو ځل د ملک الموت اسرائیل علیه السلام نه تپوس وکړو وایي ته چې نیک سړي له په کوم شکل راځې هم راته ځان وښایه او چې بد له راځې هم راته ځان وښایه وایي طاقت به ونه لرلی شوې نه ما ته وښایه نو وایي شاکه اوس راته وګوره نو چې ورته یې ځان وښو نیک سړي له او بیا د بد هغه نو چې د بد هغې ولیدو نو بېهوشه شو ملک الموت ورته ناست و په زړه ورته لاس راکاږي او پرې ولمږي چې کله هوش کې راغی نو بیا چې چا وروسته تپوس وکړو وایي څه حال و وایي لنډه خبره دا ده چې که یو ډېر نیک سړی وي او الله جنت ورنکي که نه خو د مرګ په وخت کې د دې فرشتې دا شکل وویني نو دا خوشحالي موله ډېره ده دومره ښکلي شکل سره راځي او که بدعمله سړی چې ډېر زیات بدعملی هغه له الله دوزخ ورنکي که نه خو چې د مرګ دا فرشته وویني نو دا سزا موله ډېره ده وی قسم دی چې بدعمله له په کوم شکل راځي او ما ولید په هغه شکل دا تک تور شکل او شنې سترګې او د خولې او د پوزې نه د اور لمبې وتې ټینګ نه شو ابراهیم علیه السلام غوندې فرشته او دا پیغمبر او په ځمکه را پرېوت
دا فرشتہ ولا راشي په اسقا شکل دا ساتر او باسی. نو حدیث پاک کې راځي دا روح ته په دې رګونو کې پټیږي او دې په زور راکاږي. نو نبی علیہ السلام مبارک په خپل مثال ورکوي وی په دومره تکلیف ته دا سو باسی لکه سسپار چې په اور کې سور شي او په لمدو مالوچو کې راکاږي. دا لمبه نه کوي، دا مالوچ لمده دي. دقسې دا روح ته په دې رګونو کې راکاږي. او زمونږ بعض علماء مثال ورکوي وی داسې مثال دی لکه یو اونه چې د ازغو ډکی او دا د انسان په دې وجود کې بند دی او د هغې یو څانګه په دې رګونو کې خوري او دا اونه ترې راکاږي. وی داسې ته دا غصه راښکلی شي او چې راکاږي نو دې سره ته د رګونو د وجود دا قطرې بار راوځي. د هغې فرشتې ډیوټي ختمه شوه او دته هم دغه وخت جنت او دوزخ وکړي. هغه مخامخ جنت او تعالی الله مقرر کړو هغې نه محرومه شوې. خان یا که کافر دی خو مطلقا محرومه شوې او که مسلمان بد عمله دی نو څه وخت دپاره به دې ته نه ځي ښه دوزخ ورته وښیي هغې له به ور روان نو د باینورم تکلیف راشي. دا ساتې وباسي نورې فرشتې دې والي نو څښا ټاک نرې ده پخوا مونږ سکولونو کې پکې ناستو دا د سوتلی ټاټه هغه د خاورو ډک د دولو ډک دقه څښا ټاټ یې راوړي بدبویه هغې کې دا روح وله بند کړي. دا موړي بر اسمان ته چې هلته به اندراج نو په فضا کې چې کله دا روح روان کړي نو چې دا کومې فرشتې دي نو هغې خیرې کوي او څښا نوم یې اخلي ای فلانکي د فلانکي زویه خدای دې هلاک کا که تا بد عمل نه وې کړی نن ستا د برکت نه به مونږ بدبویي نه لګېده نو بر اسمان ته ورسوي. نو د اسمان دروازې ورته نه کولاویږي. لا تفتح لهم ابواب السماء حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. نو دا هغه ځای نه راوغورځئ نو د ځمکو لاندې یو بل ځای د سجین ورته وایي هلته د دې د روح اندراج وشي. روحونه د یو بل نه تپوس هم کوي. علیین ته ورورسي تپوس ته کوي فلان کې څنګه و فلان کې څنګه و. نو حدیث کې راځي یو نه تپوس چې فلان کې څنګه و بیا خو د ما نه یو میاشت مخکې مړ دی دلته نه دی راغلی نه وي دلته خو نه دی راغلی. هغې بس افسوس وکړي خو معلومېږي دا چې هغه جوړ سجین ته تللی. نو مسلمان خو د مسلمان د روح تپوس کېږي دلته راغلی دی که نه ده. معلومېږي دا چې بعضې نافرمان او فاسقان به هم سجین ته روح ځي. هغه ځای نه بیا د دې وجود سره خپل کنیکشن او خپل ربط او تعلق دی. عذاب او خوشحالي روح او بدن دواړو ته میلاویږي. تېره جمعه مې درته ویلي دی خو یې د سا د وتو هغه تکلیف دی او خوشحالي د رب العالمین د مونږ دغه تکلیف نه وساتي. اوس به مونږ څه کوو چې ساتي وځي د انسان نه. نو د دین مسله داسې درنو یو څو مسایل درته ویم د دې متعلق. د دین مسله داسې ده چې سړي نه کله سوځي او زنکده نشي نو ته ورته د کلمې شهادت تلقین وکړه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا ورته ووایه. ورته مه وایه چې وایه ولې په تکلیف کې دی هسې نه خولې نه ګډې وړې ونه ښیي ته وایي چې نه ویم او زور چغې پې مه وباسه په طریقه ځان سره ته ذکر کوه نو که د هغه ژبه ورسره په دنیا کې بلده کړي نو خوله به یې پې وړقي او که ژبه یې نه بلده نه بلقي. ادم باباجي به یو خبره کوله تاسو ته به یادي هغه به یو سړی هغه به دا ګډې چیلې سرولې کار یې ټول همدغه مونځ یې چېرته نه کو نه یې چېرته اودس کو نو ګډو ته به هر وخت ډرې ډرې کوي که نو چې کله مړه کېده نو مور ورته ناسته وه کلمې شهادت یې ورته وي او هغه یې ډرې 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 ساعت یې ورته مور ورته وي بچې وی ډرې وی او ډرې لاړه. نو که ژبه د کوم څیز سره بلده ده حقه به دې په خوله راځي که د الله ذکر سره او د خپل حبیب د نبی علیه السلام مبارک سره ستا د درود سره شوق او مینه په دنیا کې وه الله ظلم نه کوي او الله زیاتې نه کوي. الله ډېر مهربانه ذات دی. دغه دواړه نومونه به دې په دې آخر وخت کې په دا خوله راولي او که نه دنیا کې د کنځلو سره او بدعملۍ سره او غیبت سره او کنځلو سره او سپکو سره ژبه بلده و الله او رسول سره دې نه بلده کړي ته مه کوه بیا ګرانه خبره نو ته به ورته کلمې شهادت ویې به نه چې وایه اوره ووته ممکن ده ژبه پې وخوځي د چا ژبه وخوځي د نبي علیه السلام فرمایي چې اخر وخت کې په کلمې شهادت په خولې راله جنت ته به لاړ شي او که ژبه یې ونه خوځېده نو خیر دی دا مه وایه چې دا بدعمله لاړ نه بس انسان دی کیدی چې پټه یې په خوله خوځېدلي تا نې اورېدلی او که ګډې وډې یې وي نه ویم یا دا نو هم خیر دی دا به نه وی چې دا کافر مړ شو په داسې سړي به جنازه هم کوي ممکن د عقل یې په ځای نه
بعض انسان دغه وخت کې عقل بې ځای شي لیونی شي نو دی به پوهېږي نه ناپوهتیانه به د الفاظ ویني خو که دغې وخت کې ګډې وړې وی الله دې مسرسي او د کفر خبرې مکړې نو ته به دا فیصله پې نه کوې چې د کافر شو آخر وخت کې د کفر خبرې وکړې ته به دا وی چې مسلمان دی عقل یې بې ځای شوی دی د زنکدن سخته کې راغلی دی نه پوهېږي ځکه دا خبره کړې په ناپوهتیا به یې وله ورړی باقي خدای پیش هغې باندې الله خبردار خو کلمه شهادت تلقین به ورته کې نو که جبې پرېښودېده نو بیا ورته مه وایه بس چپ شه بار بار ورته مه وایه تکلیف دې په ده باندې که د دنیا څه خبرې دې میانځ کې وکړې بیا ورته ور یاده کړه او که د دنیا خبرې ترسونی کړې به دې خیري کلمه ده غږ ورته مه کوه بیا دغه وخت کې سوره یاسین ویل پکار دي سوره یاسین کې د آخرت متعلق آیتونه دي او نبی علیہ السلام فرمایي چې الله د روح وتل ورسره اسانوي سوره یاسین ورته ووایه خو څوک به ورته وایي زوی دې ورته وایي پلار دې ورته وایي رور دې ورته وایي ښځه دې ورته وایي خویندې دې ورته وایي پردی ښځې نه ګوري زمونږ په وطن کې دا غټ رواج دی جرینګه وله راغونډه کړي ټولې پردی ښځې راشي او جینکۍ ته ګیر چاپېره کښېني او سوره یاسین ورته شروع کړي دا خو سخت د ګناه پې ګټي پردو ښځو ته قتل خو ګناه ده او د زنکدن دې وخت پام کوئ هغه ښځې چې د ده ذورحم محرم ني نږدې رشته داران دي چې هغه ورته رانولې گناہ پہ آخر وقت کیوں نہ گٹے نو کلمہ سورہ یاسین ورته وایي سورۃ رعد هم یو حدیث کې راځي چې د هغې تلاوت ورته وکړي دې سره رب العالمین اسانتیا راولي د روح د وتو چې کله سات یې وکېږي نو علماو پکې لږ غوندې دوه هیئته لیکلي دي دوه شکله خو اسانه دا ده چې داسې طریقه ورسره وکړه چې مخ وله دې قبلې ته راولي لږ وله مخ یو پوټې قبلې ته تاو کړه کټم وله دغه وخت کوشش وکوه چې دې خوا کې چې شمال ته سر شي او جنوب ته خپې شي او مخ یې قبلې ته چې لکه سړی چې سنت څنګه څنګه دی مخ وله قبلې طرف ته کړه او بیا چې سات دې کله وخېږي زنه وله وتړه چې خولې کولو پاتې نه شي په رومال باندې په اسانه په نرمه او خپې وله دواړه یو بل سره وتړه چې خپې واضح نه شي خورې کوله خپې او سترګې وله پټې کړه نبي علیه السلام مبارک فرمایي وی سړي نه چې سوځي نو دا سات چې رواني دا سترګې ورته ګوري د ټول وجود نه د سترګو نه اخیري د انسان سوځي سترګې وله ښه په اطمینان باندې پټې کړه بس دا خو د ده د زنکدن سره تعلق ستا عمل خبره خلاصه شوه بیا چې څو نظر کېږي نو جنازه پې وکړه زمونږ په وطن کې ډېر غلط رواج دی نن به مړ شي سار او سبا سار دې جنازه راولې وارثان یې را رسي وارثان دې یا راورسي یا دې راونه رسي وارثان پې څه کوي دا غلطه خبره ده څومره زر چې کېدی شي جنازه پې کوه شپې ته یې مه پاتې کوه که د شپې یاره قبر کنستل ممکن او که ممکن نو خیر دی بیا سال ورته جنازه وکړه بیا ورپسې دویمه مرحله رونو د لمبلو ده او د کفن ورکولو ده د لمبلو دپاره مسنونه طریقه لږ ځان په دې پوه کړي زمونږ خلک په لمبلو کې هم غلطي کوي خپلوان او دوستان او رشته داران دا غون کې د خپل مړي عیا پې وایي دا سخته ګناه وش هغه ماما ته مې واسطه ماما زوی ته مې واسطه ترور زوی ته مې واسطه هغه دوست هغه ته واسطه مړه پلان کې ته واسطه بیا به خفه شي چې ما ته هم الو نه وي دا روجې پې خورې دا پې د خپل مړي بېعزتي پې کې سبا هم دغه وارثان ورپورې ټوقې کوي څوک یې خولې وازوه څوک یې سترګې وازوه څوک یې پلانکي ځای باندې ویښتو څوک یې نوکان یې غټو څوک دا وي څوک دا وي ټوقې ورپورې کوي او دا خو هېڅ پته نه لګي ممکن ده چې په دې تختره دنه سودسمات یې لاړ شي هېڅ پته نه لګي خو پروت دی د هغه خو پته نه لګي نو دا ګناه مه ګټه او جرینګه وله مه راغواړه شریعت وایي صرف هغه کسان زوی پلار مړ دی زوی دی ولمبی رور دی ولمبی زوی مړ دی پلار دی ولمبی رواره دی ولمبی ماما دی ولمبی دا نږدې رشته داران دومره کسان دی ولمبی چې څونه د ضرورت مطابقي بس زیاتي به نه کوي زمونږ مولوي صاحب د الله په قبر انوار نازل کړي ما ته به دا وصیت وګورئ چې نه ما باندې جرینګه غونډه نه کړي زمونږ په دې وطن کې غلط رواج یو زوم او دوه مې دارونو بس یو اکبرجان مولوي صاحب د خدای وبخي هغه مشر و کښېنو آیا اقبال حسین بچا سره ډېره مینه وه نو هغه به د هغه اوبو خدمت بس زیاتي مو نه څوک خبر کړي دی نو څوک راغوښتي د دې نه بغیر کېدی نه نو بیا ولا د لمبولو انتظام لمبولو کې سری لږ سنت طریقه باندې ځان پوه کړي صابون باندې موږ نن سبا خلک صابون استعمالوي خو نبي علیه السلام مبارک فرمایي چې د بیرې پاڼې اوبو کې وپټ کوئ
نو د بیرې خوار دی شته په سنتو به عمل وشي د بیرې پاڼې په اوبو کې وخوټ کوه چې کوم اوبو باندې لمبی او لږې غوندې اوبو کې کافور خو دا زمونږ د کافورو ګولۍ نه دي دا بېکاره شی دی کافور لږ قیمتي شی دی په ساري سره میلاویږي نو کافور لږ راوړه او ځان له په یو لوټک اوبو کې هغه مستقل بیل وخوټ کوه هغه په هغې کې ګډې کړه اوبه به دومره نه ګرمې چې مړي ته پې تکلیف وي لږې اوبه تړمې کړه بیا چې لمبې نو قبلې ته ولخپې کړه اگر چې علماء دا بله طریقه هم ښودلې چې دا وختي ماسینګ نه درته ووایي خو دا طریقه لګوي پوټې ښه ده قبلې ته ولخپې کړه نو رخاته ته سر کړه او سر ول اوچت کړه چې د دا مخ قبلې ته شي او که په دې بله طریقه کې چې شمال طرف ته سر شي جنوب ته خپې چې مخ قبلې ته شي دغه طریقه مو علماو لیکلې ده سر ول اوچت کړه لاول ورته استنجا وکړه استنجا چې کې د هغې نه مخکې داسې وکړه چې په عورت ورته یو کپړه واچوه او جامې به ترې وباسي څونه چې پورې دې وس کېږي نو جامې به شلی نه خلک کمیس زر اوشلی دا خو دې ګناه وکړه اسراف دې وکړه کمیس دې ښه په اطمینان په قلار وباسه ښه په اطمینان پرتوب دې ښه په اطمینان وباسه او په عورت د پاسه ورته یو څادر ور واچوه چې بېرتي را نشي او پټ ځای کې نور څوک بلکل مه پرېږده دوه درې کسه بس کافي دي بیا چې استنجا ورته وکړې استنجا به هم لاس ته به ټوکړه واچې زمونږ په دې وطن کې خلک کڅوړې جوړوي لاس ته به کڅوړه واچې نو په هغې به دې مړي له استنجا وکړي بس اوبو سره استنجا کافي ده د بر نه پې اوبه واچوي په لوټه او په ګس داس باندې ورله استنجا وکړه بس بیا هغه کپړه وغورځوه استنجا قصه خلاصه بیا د هغې نه پس بعضې علما وی خوله وله کنګال کا پوزه کې وله ګوته ووه او بعضې علما وی نه وی که سړی په لویه بیا داسې کې جنابت کې یا ښځه په خپله بیماری کې مړه وه او یا د بچو د ولادت په بیماری کې مړه وه نو خوله وله ووینځه او پوزه کې وله ګوته ووه او که چرتې داسې نه وه نو د خولې او د پوزو اوبو اچولو ته اړو ضرورت نشته سر وله د ټولو نه مخکې ووینځه په صابون دې زمانه کې صابون شته او ګیره وله ووینځه یاره که ویښتې وو دا وله ووینځه ګیره او سر وله ښه مزېدار پاک صفه ووینځه په هغه اوبو باندې خو ګور یو خبره بله م واورئ د مرګ نه پس د مړي ګیره خریل ډېره لویه ګناه ده بعضې خلک نه یې راوغواړي راشي ګیره وله وخورئ الله اکبر ګناه وله الله پرېږده که څه ډکې نیمې ښکاري وله ښه خبره ده دې څه اوس ودیږي چاته په دنیا کې چې ته وله اوس ګیره خری نوکان پرې کول وله منه دي ویښته پرې کول د مرګ نه پس منه دي او ګیره خریل وله منه دي ښځې له سر ګمنځول منه دي ګمند ممند به وله نوی خوشبویي پورې کول په ښځې له په سر او په دا قصې پسې اوس بندې شي اوس به د شریعت مطابق عمل شروع شي دا ځکه درته وایم چې چل زده کې یور چې پلان کې راولې چې وی لمبۍ قطعا زمونږ فقهاو لیکلي چې څوک رواجي غاسل وي او مړي لمبۍ هغه پسې مونځ مکروهه دی پردو سړو باندې خپل مړي به لمبۍ خپله چل زده کې سنت طریقه نشی کولی هسې پې اوبه واړوې هم کافي ده خو دا سنت طریقه ده نو سر به وله او ګیره به وله ووینځې په صابون اسانه طریقه ده بیا به یې ګس طرف ته واړئ یو کس به رسوي چې هغې سره اړی راړئ نو ښې طرف وله باندې اوبه واچوه درې ځله به سر ووینځي ګیره درې ځله به په ښي طرف باندې اوبه واړئ په داسې طریقه به واړئ چې هغه اوبه ګس طرف ته ورسي اوبه یې مږې ورسره یو ځل اوباړئ لکه سړی چې لامبي بیا به یې د ګس طرف ښي طرف باندې راواړئ نو په ګس طرف وله درې ځله اوبه واچې صابون سره یو ځل صابون ومږه بیا پې اوبه واړو چې صابون تې لاړ شي چې ښي طرف ته اوبه ورسي بس دا خو لمبل درې ځله سر ګیره او درې ځله پخي او ګیرې ځله به بس دا چاردام خبره مې هېره شوه چې چاردام بولو کې د استنجا نه پس چاردام کې د مړوندونو پورې وینځلو ضرورت نشته نه د خولې او د پوزو ضرورت شته خوله او پوزه مه وي چې انسان په لوی به ودسې کیله یا زنانه په خپله بیماری کې یا د بچي په بیماری کې مړه شي لاسونه به څنګلو پورې ووینځې مخ به وله ووینځې څنګه چې سړی چاردام کوي سر باندې مسه به وکړي خپې به وله ووینځې د هغې نه پس دغه د غسل طریقه ده بیا هغه د کافرو اوبه چې کمې پاتې دي ښي طرف ته به یې واړئ ګس طرف ته نو په ښي طرف به وله هغه اوبه واړئ
درې ځله او بیا به ګس طرف ته واړې نو په ښي طرف ته واړې نو په ګس پوله درې ځله اوبه واچې بس دی غسل شو اسانه خبره ده که په دې طریقه نه پوهېږي دا سنت غسل دی نبي علیه السلام کړی دی نو که هسې دې پې د غسل په نیت اوبه واړولې او وجود یې لون شو دا هم کافي ده بیا به لږ غوندې دا سټ و سر ولر اوچت کې په دې خېټه باندې لږ لاس راکاږي ولې انسان دی او دسماتې ته چېرته لاړ نه شي نرم لاس به ونه راکاږي نو که سودسماتې ته لاړ نو هغې د پس د لمبو حاجت نشته هغه به لاس یې ووینځه بس کافي ده خبره نو ګوره انسان دی په دې وخت کې پردي خلک د سړي او د اودسماتې ته لاړ چې څومره شرم شو دقه د ښځې د لمبولم طریقه ده او د سړي به نږدې سړي لمبوي ښځه به چې کومې نږدې ښځې وي ورسره مور لور یا خور دا زمونږ ښځو کې ډېر غلط رواج دی خپلې زنانه ورته نه را نږدې کېږي د بار نه وله ښځې را غواړي او په هغې یې لمبوي دا سخته ګناه ده ولې غم مې دی دړ مې دی غم دړ پرېږده د خپلې ښځې لمبولو کا چې دا کم نږدې او چې کم ماشوم نابالغه رکوټې وي نو هغه ښځې هم لمبولی شي او سړي هم لمبولی شي کفن به وله ورکړي د سړي درې جامې دي یو کمیس ناګنډلې کمیس تاسو دا خلک پې پوهېږي او یو څادر ازار ورته وایي دغه کمیس به د ګیټو نه یو څلور ګوتې اوچت دونه به ورې بعضې خلک د پونډو پورې کمیس کوي دا ګناه ده او دا چې کم غټ څادر دی دا به د خپو د نوکانو نه اړوي او درېیمه لفافه به د هغې نه هم غټي زمونږ په وطن کې دواړه څادرونه په یو کچ خلک کوي نه دا یو څادر د دواړه به غټي ده سر نه به موړېدلي د نوکانو نه خو دا دویم څادر به لږ غوندې غټي په خبره خو پوه شوئ او بل به څه چل کوي ورسره بل به یو څو تخې وله جوړې کړي چې هغه یو څادر هم پې خپو ته وتړي دا بل هم پې وتړي او تاسو چې پټکي ورته وایئ یو د کونډو سره یو د املا سره یو د اوږو سره دا دې دپاره چې دا کفن پې وتړي چې په لارې ته هوا یو نسي او قبر ته یې پې بنده ښکته کوي د دې ضرورت دی کمیس ناګنډلې لاول ورته دا خواره کي په کټ کې مړې پې د پاسه سملئ کمیس ور واغوندئ بیا پې لاول ګس طرف واړئ بیا پې ښې واړئ زمونږ دا کمیسونه په غلطه جوړي زمونږ دا ګس د پاسه دی او دا ښې لاندې دی داسې ده که نه ده دا ګورې شریعت کې داسې نه دي خو درجان یې نه جوړوي دا ښې د پاسه پکار دی نبي علیه السلام به داسې کول ښې د پاسه پکار دی او ګس لاندې پکار دی ګس طرف دا خو یې کفن شروع د ښځې پنځه جامې دي د ښځو درې دغه دي چې دا ما درته کم وویل او یو ته لوپټه وایي او یو ته دی سینهبن وایي دا زنانه خو د ښځې بیا په دې کې خطا کېږي سینهبن لوی پکار دی دومره لوی پکار دی چې هغه علما وایي که د سینې نه تر نامه پورې هم کافي دی خو لوی پکار دی چې هغه بعضې علما وایي فقهاو زموږ شامل کړي دي چې د سینې نه واله تر درونونو پورې ورسي رونه پورې او یو لوپټه والا پکار دی چې په هغې یې مخ او سر او دا ویښته پټ شي دا لوپټه او دا سینهبن دا به کم ځای تاسو دا زنانو ته لنګ وایي دا به کله ورته وایي دې کې هم ښځې خطا کېږي دا چې کله کمیس او یو څادر ور واچي د هغې د پاسه به پې استعمالوي کمیس او یو څادر د هغې د پاسه به استعمالوي د هغه بل څادر نه به دا د ښځې کفن پنځه د هغې او درې د سړي که څوک غریبانان یې د وسه یې نه کېږي نو په یو څادر هم ګزاره کېږي دا کفن باندې خوشبویي واچوي کافور ډېر ښه شی دی حکیمانو سره میلاویږي هغه دې پې پورې کړي او په دې تندو باندې اودس په اندامونو دې د مړو دپاره کافور پورې کړي او کافور دی ورته لوګین کی خو دې زمانه کې کافور شته نو خلک ګرباته مرباته ورته لوګي کې په خلکو زکام ولګي څښا غوندې شی دی اصل چیز پیدا کی کہ مختلف سونا تاوان کو بل کفن سپین مستحب دی نبی علیہ السلام فرمائی البسوا من ثيابكم البسپین جامې واچوي وکفنوا فيها موتاكم او خپل مړي پکې خښ کړئ نو دا سپین کفن بهتر دی بیا جنازه زر پکار دا او چې په کټ کې اوړې کټ کې واچې ولې دا نور څادرونه خلک چې د دې اس شریعت کې حیثیت نشته څوک پې دا شین څادر واچوي عربونه خلک راوړي دا تور څادر نو که دا پې اچوي او کلمه پې نی خیر دی کاسې پې سړی واچوي یو برکتي غوندې له پاک ځای نه خلکو راوړي خو که دې باندې کلمه یا آیت الکرسي دې کړي نو خیال کوئ په خپو ونه لګوي د کونډو نه لاندې نه کړي ښکته کوئ نه
بیا دغه وخت کې مړی ته چې مړی وشي پردی ښځې مړی ته پردي مړی ته کتل ګناه ده د پردو ښځو پردي سړي ته کتل ګناه ده وایه اوس کنه زمونږ په وطن کې څونه جرینګه راغونډه شي ټول دې دې دپاره ایا وایي او پوزه کږه وه ابل وایي یاره سم تور شوی و ابل وایي ډاړې چینګې وې ابل وی بسترګې واځي وي د ښځو خو بې دې نه بل کار نشته په ګټونو کې ناست دي او دغه غیبت کوي دغه مړي نو د پردو ښځو پردي سړي ته کتل یا د پردو سړو پردو ښځې ته کتل دا ګناه ده کما سړی چې مړ شي ښځه ورته کتې شي دا عدت کې ده او که ښځه مړه شي نو خاوند ورته کتې شي لاس به نه وروړي که د غسل ضرورت راغی او بل څوک نو لمبولی شي ګنې غسل به نه ورکوي او که د خاوند د لمبولي څوک نو ښځه ورکولی شي د ښځې دپاره بیا د حضرت فاطمې رضی الله عنها طریقه دا ډولی زموږ په دې وطن کې چې وي دا دې پې د پاسه کېږي او سړي دپاره ضرورت نشته دا به بیا یو شي مقبرې ته چې وړي یې په کومه طریقه دې وړي نو زمونږ فقهاو لیکلي دي 40 قدمه مړي سره اخیستل دې کې ثواب زیات دی نو د هغې دا ښه طریقه ده چې د ده ښې وګوي او د مړي ګس طرف وي لاول 10 قدمه هغه خپه ونیسي بیا 10 قدمه د مړي چې کوم ګس طرف ته لنګه د هغه ونیسي بیا راشي د مړي ښې طرف د ده ګس طرف شو هغه 10 قدمه یوسي 10 دا بل نو یو بل سره نمبر په نمبر وړل پکار دي داسې نه ده چې یو سړي یو لطیفه خبر لطیفه نه وه رښتیا وي هغه په لار روان و جنازه وي موټر نه ورته کوشم چې ورېږه ثواب به مې وشي وایي چې اوږه مې ورکړه چې رانه اخېشتنه او سړی درونو وی سړی درونه او ارسو پتنګو وی چې ما اوږه ورکړه یا خدای پاک اوس که غورځولی شم هم نه شرم دی او دونه یې ستړې کړم چې یا خدای چې اوس څوک راوړی شو وی یو سړی به موټر راغله چې کاکا له اوږه ورکړه نو دا خو بعضې درونې و زه بشیرجان سره بسته کې خدای دې ده باندې رحم وکړي خو خیر به هر کیف خبر داسې ده دا خبره ما نن ته ډېره اوږده شوه خو دا مسایل ضروري وو خبره داسې وه چې مړي په نمبر وړل دا مستون دي بل جنازې نه وروستو تلل بهتر دي که څوک مخکې دي جواز شته خو وروستو تلل بهتر دي او په زر زر به یې وړي خو جړقی به نه حدیث پاک کې راځي په نرمۍ به یې وړي بهر کیف بیا جنازه چې پیل ته کې جنازه فرض 4 تکبیره دي بس دا نور دعاګانې مسنون دي اول بنیتو کې سپونه بنیخ کې د نیت نه پس بیا سبحانک اللهم دی بیا پس دویم تکبیر نه پس درود شریف دی دریم نه پس بیا دعا ده د سړو او ښځو دعا هم درته یاده ده او د ماشومان هم درته یاده ده بیا تکبیر دی او د هغې نه پس سلام ګرځول دي او که چېرې دا ټول نور صرف 4 تکبیر او نیت وکړي نو په دې باندې انکار کېږي مکروه وخت کې به جنازه نه کوي چې نور راخېږي نور پرېوځي او نور په سر ودرېږي دې ته انتظار به نه کوي او که دې ټیم کې حاضره شو نو بیا په دې ټیم کې جنازه کولی شي بل جنازې له چې لاړ شي نو جنازه چې سړی وکړي واپس یو قیرات ثوابې کېږي او چې جنازې دفنه پورې سار شي 2 قیراته ثوابې کېږي مونږ خلک جنازه وکړو زر تښتو د دویم قیرات نه محرومه پاتې شو او نبي علیه السلام فرمایي چې یو قیرات د احد د غر عمره دی بل جنازه به څوک کوي هغه سړی دی د دې مړي جنازه وکړي چې د کلي مشري د علاقې مشري یا مړي ورپسې همیشه خپل منځونه کړي په ژوند کې په مانځه باندې خوشحاله و هغه دې وله جنازه وکړي او که داسې نیک سړی وي چې ته څوک جنازې له راغواړي نو هغه هم بهتره خبره ده نبي علیه السلام چې به تر څو کوشش کوو نو د جنازې به یې پخپله د مړو کولې وایي زما د جنازې د برکت نه رب العالمین دې مړي ته په قبر کې رڼا پیدا کوي دې وجې نه علماو چې څومره نیک سړی وي او په هغه جنازه وشي نو دا بهتره خبره ده نور څه مسائل هم پکې شته خو وخت تقریبا ختم دی په دې بیت او دا خو د عجیبه خبره راته رایاده کړه د تختې د الوا ملوا دا ناروا ده ګناه ده زمونږ په وطن کې خلک د تختې الوا پخه کي الوا پخه کي ماشومان هم نه خوري وی بینتې ځي حالانکه هغې کې مړي څه لاس ماس نه والي او نه پکې د مړي د استنجا اوبه غورځولي خو دا خلک هم ته نفرت کوي دا ګناه ده دا د هندوانو رسم دي زمونږ په دې وطن کې به هندوانو داسې کول ما د مشرانو نه اورېدلي دي د تختې الوا پکې نشته یا ماښام خامخا دا ماښام دی دا ټول د ګناه خبرې دي دا مه کوئ خیرات دا خاتم د جنازې څه نه ده دا خلک چې مقبرې ته جانمازونه وړي او صابون ورپسې وړي او هلته کې پیسې ویجي که دا په دې نیت وړی چې د ما دا مړی ګناهګار دی الله به یې وبخي غلی کېنه نو دا ټولې خبرې ابس دي خیرات کولی شي په مقبره کې هم کولی شي او کور هم کولی شي
هر ټیم یې کولی چې خیرات د صحت نشته، په دغه ورځ هم کولی چې په سبا هم کولی چې مقبره کې هم کولی چې بل ځای هم کولی چې، خو دا چې نه دا اسقاط د مړي د جنازې سته ده او دا خامخا په کار ده او په دې باندې الله دا بخله کوي، دا خبرې غلطې دي. یا دا ماښام ضروري شی دی او که دا مې ونه کړه نو دا خو به ما ته زما ګناه به وشي، دا خطا خبرې دي. خیرات هر وخت کولی شي، د زمانې او د مکان په تخصیصات یې مه کوه. او باقي په مړي باندې ډیره کېدل، بعضې خلک پې ډیره شي، دا ډېر زیات رواجونه دي، ځکه چې د بل وخت مقرره بیا به درته وویم. دا یو ملګري څه دعا غوښتې د مریض د دعا وکړې چې الله وله شفا ورکړي. زمونږ د جمع یو ملګری دی غفور خان لالا، د هغه په بېګا ټبر وفات شوی و، دعا ورته وکړې چې الله مغفرت نصیب کړي. نور څومره مردګان وفات کړي، الله دې مغفرت کړي او الله دې د هغوی مغفرت نصیب کړي، مریضانو دې الله تعالی شفا ورکړي او خدای پاک دې زمونږ مرګ اسان کړي. الله دې مونږ د ځنکدن د سختې نه وساتي. څومره ګرانه مرحله ده. راځې به ګوره بېګا مونږ یو جنازه وکړه، بېګا 6 بجې جنازه چې ما څنګه وکړه او جنازې نه لاړمه، هغه ملګری وی یو 2-3 ټکي مسله وکړه چې واپس راتلمه نو جنازه کې مونږ سره یو ملګري جنازه وکړه چې واپس راته په مقبره کې پساو خطا غالبا نن 11 بجې جوړ جنازه وه. دعا ورته وکړه چې خدای مغفرت نصیب کړي. نو د جد او د مرګ هېڅ پته نه لګي، الله یې زمونږ د ایمان سره مرګ نصیب کړي او خدای دې مونږ ته وروستو مراحل د ځنکدن او د قبر ټولې سختې دی الله مونږ ته اسانې کړي. الله یې د هغه سختو نه مونږ محفوظ کړي. الله دې اخر وخت دې مونږ په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله.